باب الخراج بالزمان دی باب کی خای س خراج بدرت ال ملویږي چې زمان خو برداشت کی کنه. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه ولي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ذئب عن مخلد بن خطاف بن ايما بن رحبه الغفاري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى آپ علیہ السلام یہ فیصلہ فرما چکے ہیں ان خراج العبد بضمانه صدا غلام ولا خراج سړی ته ملېږي د زمان دی وجنه ملېږي غلام د سړی ونه استغلال وبو فائدہ یې نه اوچته کړله هغه نه بعد په د آبد کې سره اوتو عیب را اوتو عیب را وتل نه بعد دا سړی چې کله بایې ته د غلام واپس کوي د کومې پیسې ګټلې دي کسب دا به سره واپس کوي که صرف غلام به واپس کوي صرف غلام به واپس کوي د کوم استغلال یې نه کړه د انتفاع د سړي ته حلال شلو ولې ځکه څه دي زمان برداشت کړو ولې که دا غلام چې مړ شوی ده به د چا دې تاوانه کي ده د مشتري به پکې تاوان کېدو که نه مشتري د خستونکي کس ورکې تاوان کېدو ځکه څه دي برداشت کړه ده که نه د چا مال نه به هله کېدو کا یهلک من مال المشتری د مشتري د مال نه به هله کېدو د دې د وجې نه اوس دې ته به پیدا هم منافع به حلاله وي که چیرې بیا د بایع د هغه نه عقیده بیا به ورته نه وه حلال نه ځکه ورته دې خراج کړه ده که نه او دا خراج یې ولې کړه ده چې دې په ملکیت کې راغلو او پیدا ورته میلاو شوه د زمان دي برداشت کړه ځکه الخراج بالزمان دا د فقه مشهوره قاعده ده. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي زنجي چې تل شي خبشي تور سړي تل شي خو بس نسل ده. وبه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله فيداون وشتك أنه قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. باب عهدة الرقيق څه مطلب که په غلام کې عیب روزي سړی واپس کولی شي اطلاع ورته وشي د زنه عیب درو ورځو کې دنه د دا واپس کولی ولا طریقه خو زنه د کې حدیثونه رسي که نه 4 دن نه بعد به نشي کېدلی زنه عیب داسې دي که نه څه پته لګېږي څه دا د بایې سره ومخکې نه هغه بیا هر ټیم واپس کولی شي زنه داسې نه وي و بیا هم د غلام والا مسئلہ خاص نن سبا نہیں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عودة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق 3 أيام. وبه قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عهدة بعد 4. باب من باع عیبا فلیبینه دی باب کې دا خی چې کله سړی شی خرڅ کی عیب ورکی وي نو ورته پکار ده چې دا عیب واضح کی اخفا ورکی ما کوي ځکه چې اخفا کول شدید مسلمان سړی کار نه ده دی باندې لعنت کیږي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم مسلمان دی مسلمان د پر دینی رور شمرلی شي ولا يحل لمسلم یو مسلمان سړي ته دا نه ده حلاله باع من اخیه بیعا مسلمان باندې شی خرچ کی فيه عیب شي عیب ورکی الا بینه له مگر هغه باندې دا ضروري ده چې دې شی کې واضح دي کې ورته بیان دي چې دې کې دا د عیب دا لکه که اخلي دومره پکې عیب د دومره پیسې خو داسې ښوونه کې چې عیب شاید 10,000 وي که د عیب سره وي که د عیب نه بغیر وي په 13,000 د خو دې ته نه هېڅ عیب نشته بس 13,000 روباسه. وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه
لم یزل فی مقت الله دا دی الله غضب کې شو کنه مقت شتل شي غضب ولم تزل الملائکه تلعنه او فرشتي ور باندې هم لعنت کوي ملائک باب النهي عن التفريق بين السبي دی باب کې دا خای چې کله غلام یا وینځي ګیری شي په جنگ کې اونې ولې شي هغه متعلق دا حکم د کوم نابالغ افراد یور کی هغه نه یوازې کوي بلکوي بنا بلکې دو سوای شریک بندي چې دیو بل نه انس حاصل کی الفت حاصل کی لکه مثلا بچی دا ونی ولې شولا یا بچای د مور سره ور سره د ناب نبشي بلا ولې یا هم د شیطان دوارونه دي یا دوی خیان دي یا هم د شیطان دوی شدي سره کې د سرشتي ولدي ساغو رشتہ سره کې کیږي او کنه کیږي دي ته پروانه ساتي ها کچری به د شی چې رشتہ سره کې حلال نه کنه او کې تفریق کول شي او نه خرڅي یا بل شته ور کوي به خیر د خو کچری د رشتہ نه کنه نه دوا سره کې رشتي او دوا د محرمیت ول رشتہ لري سره کې دا به دواړه یو سړی ته ور کوي بلکای بنا چې یو بل تر کې یو بل تر کې ځکه د خبر شي کې دولت قطعیت تر وسو تعلق دو تکټ کو کنه دو خو تعالی سره کې تعلق وصل ولدا کنه دو خو وصل دی ته شکه فرق کای تفریق ورکی کې نتابه هم خدای خپل رحمت نه وصل نه کی ونه قطع بد کی ځکه دا منه ده وبه قال حدثنا لي بن محمد ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا نبي قرآن تدرتل ورقول كراهية أن يفرق بينهم أغف منسك تفريقي نغختو وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان عن حماد قال أنبأنا الهجاج عن الحكم عن ميمون ابن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه دا روایت کی سوهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين چې پیغمبر علیہ السلام ما ته دارونه غلامان رکړیو فبیت احدهما یومتنا خرج کو فقال ما تیوی ما فعل الغلامان او غلامانو نن سبا څه حالت تی چرته دي قلت ما ورته وی بیت احدهما یومتنا خرج کړی دي قال فرمل رده دا بیا دی واپس کا دا ما خرج کا یعنی کوم بیا دی کړی دا چکا ختم کا وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن الهياج قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام لعنت کړی دی من پاغه شخص باندې هغه سړی باندې فرق بین الوالدة و ولدها چې مور او بچی منځ کې جدایي راولي خرج کی نه یا بل چاته ورکی و بین الاخ و بین اخیه د دو رونو منځ کې باب شراء الرقيق د غلام اخستل وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن الليث صاحب الكرابيس قال حدثنا عبد المجيد بن وهب قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا روایت کی عبد المجید بن وهب دا خبر مونږ ته کړی دا چې عدا بن خالد بن حوزه صاحب ماته وې چې الا نقرئك کتابا ته مونږ هغه کتاب نه در اورو كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر اسلام ماته لیکلی وو قال دا وای شي قلت بلا موتوی بالکل بیان کرتا فاخرج لي كتابا یو کتاب یو شعر وبسل لیکلی شوی فاذا فيه پاک دا خبر لیکلی شوی وا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذا عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا هغه سدي چې عداء بن خالد دی پیغمبر علیہ السلام نه اخیستی دي اشترى منه عبدا او امدا غلام یا عزتنا خستی ولا داء چې پاکي به عیب نوي ولا غائلته او دا مال به خیانت او دی غلی او دی چوری ولا بنوي ولا خبث او حرام ولا مال بنوي بيع المسلم الى المسلم دی مسلمان بل مسلمان د فرض شده یو بيع ده وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان
عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمیلی دی دشتر احدکم الجاریه د کله تاسو کې سړی وین زوالی فلیقل دا دعا دیو کی اللهم بارک اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیه یا الله دیدی کی کوم خیر دا تانا طلب کوم او کوم خیر باندې دا تا پیدا کړی دا غدنه هم غواړم واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیه او دی کوم شر او دی شر کوم شر باندې دا پیدا کړی شي کنه هغه نه دې زه بچ کړی شم پناه غواړم ولیدعو بالبرکت نور هم د برکت ول دعاګانې وغواړي وایذ شرحدکم بعیرا تاسو کې چې کله یو څوک اوخ اخلي وليخذ بذروه سنامه پاسا د کوم کې پیسې د بیره اونیسی ولیدعو بالبرکت برکت دعا دیوږي وليقل مثل ذلك د شی دعا وغواړي نو دا حکم په هر سیس کې چې کله سړی یو شی واخلي نو بیا دې څه وکړي دا دعا دی وغواړي چې الله د کوم شی ما اخیستی دی دې کې ما ته برکت راکړي کوم خیر پکې وي هغه راکړي کوم شر یې هغه نه ما بچاو کې